الله الرحمن الرحيم اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. دا اذا بين البيعان دا شرط او جزاء هغه مقدره ده. اذا بین البیعان چې سوخ کی واضح کی اخکار کی بائی اور مشتری عاقدین عیب د سلعی عیب د مبیعی ولم یکتما او دوی عیب نی پټ کړي و نصحا او دواړه عاقدین د خپل میز کی د یو بل ته د خیرخواهی نیت لرون کی وی نبور کفی بیعهما بمقدر شي الله بدوی په لین دین کې خیرونه او برکتونه واچي. مقصد د حدیث دا دی چې کله یو مسلمان عقد کوي مشتری اشتراکی بای بیع کوي بای لپکار چې خپل د مبيعي عیب وی هغه ښکار کی مشتری څخه پوخا به سمنو مشتری د خپل سمن عیب ښکار کی چې زما سمن داسې دی او داسې دی او داسې دی او چې کله دوی کتمان کوي نو الله د برکت نه محروم ساتي. نو مقصد خیر خوای ده ويذكروا او د دې مطابق دا خبره ذکر کړی شوی دا د عدا ابن خالد صاحب دا قال دی كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم رسید لیکل او ما ته پیغمبر علیہ السلام كتبه چک لیکل او رسید لیکل کله چې یو سړی یو شی ته خرڅ کی یا ته اخلي دای رسید لیکي او پای لیکلو هاذا مشترى محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الاداء دا شی دی چې غستو محمد علیہ السلام ادانا ادا پایو محمد سے مشتریو بس بیع المسلم المسلمہ دا لین دیو مسلمان و مسلمان سرا عقد دیو مسلمان و مسلمان سرا لا داء ولا خبصت ولا خبصت ولا غائلہ لا داء نشتے پدی مبیا کی بیماری ولا خبصہ نشتے پدی کی نقصان ولا غائلہ نشتے پدی کی فسق و فجور و غلا و زنا لکه غلامان وی یا ویز وی سړی په خرڅي نو د ویز عیبدار جگہ بدکار وی یا بخاروی خلینه بدبویزی غوږی خرابی یا د خلی دنه مثالی خرابی اګه باز خلقی هغه مسواک هم استعمالی ارس کوي لیکن بیا هم چاغي څخه نږدې کین د خلینه زبردست خوشبوزی دا بعضی بیماریاں وی یا داسې د غوږ تکلیفي د پوزې تکلیفي معنی لا دا نشته پکې بیماری مستحاضه نه ده نشته پدې کې بیماری یعنی د خلی او د پوزې نه بوی ناراضي ولا خبصا نشته پدې کې نقصان او عیب ولا غائلا او فسق او فجور نشته. بس عثمان کې قتاده سے د غائل معنی کې قال قتاده الغائله والزنا والسرقه ولباق غائل نه مراد ده بدکاری د جنې والسرقه او غلا د دواړو ولباق او تختا کله داسي چې غلام باندې عادت د اباح وي تبورته لاش نسوار رانا واغه ګوندلو ته تخت بیا نو خامخه د ګوندلو منډه ده بونه جو کنه نو هغه ته منډه لاړ نشي منډه ساخل نه ورته نو صفت لګي نو دا اباق ابونه دي. بس دا دې لغونه مشکل دی زکه چې دی حدیث کې راځي هاذا مشترى محمد رسول الله دا غلین دین دی چاغستو پیغمبر علی السلام اشتراک کړی و او دا حدیث دی چې امام بخاری معلق ذکر کړي. دغه روایت چې کوم دی مولانا صاحبہ ترمذی کې مشته نسائی کې مشته
ابن ماجه کې مشته خو په ترمذی کې روایت بدل دی د ترمذی شریف راوړا کله چې ته مشکات وې نو اته دا ډېر ګران وي 203 صفحه د ترمذی راوړا دو سو تین صفحہ دا 230 330 پتا شو ګور علماء کرامو دا ګور باب ما جاء فی کتابت شروط اشتکتا حدثنا محمد ابن بشار آخر کے گورا قال لي عطاء ابن خالد ابن حوزہ الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فاخرج لي كتابا هذا مشتر العطاء ابن خالد ابن حوزہ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا ومتا لا داء ولا غائل ولا خبصا بيع المسلم المسلمة هذا حديث غريب الى اخره دلتا حدیث عنوان پیش سدي هذا مشتر العدا ترمذی کې وایي چې دا مشتری چې کوم دی دا عدا او بخاری کې وایي چې مشتری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګي ابن ماجه ګورا 163 صفحه ګورا د ابن ماجه رنبه باب د په صفه کې شراء الرقیق نوې كتب رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا مشتر العداء ابن خالد ابن حوزہ عن محمد رسول الله ابن ماجه وی چې مشتری محمد صلی الله علیه وسلم اشترى عداء ترمذی چې مشتری عداء دا نسائی کوم راضی مشتری سو کو ادا سے اس بسکو چونکہ دا زید مغلقات نشو د بعض علماء فرمائی دا بخاری شریف اگرچہ مقام عظیم دے دیکھ شک نشتے دے دا بخاری لوی مقام دے اصح دے لیکن دا روایت معلق دی موقوف دے او ترمذی نسائی ابن ماجہ کی صد موصول دے نو لہذا در روایت معلقہ او د موصولہ چکل تعارض راشی نو ترجیح موصول لور کول کیږي لہذا هذا مشترى محمدن چلے دلته با اشترا نه ویو بلکې اشترا به ما د باب ویو هذا ما با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادا او چونکی دا اشترا په معنی د بے امراضی او د خرید امراضی او د فروخت امراضی لہذا د ترمذی او د نسائی د ابن ماجه مناسبت سره هذا مشترا په زیب ملکو هذا ما با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من عطاء ابن خالد اشترا نو ادا بیا لہذا هذا ما باش جواب شو علی رحمت گنگوی سے ہوئی چې وای دې د کې اډوشکال نشته دي چې تاسو دا با په معنی د اشتراک کوي ګوره معقود علی څه شه دي دا سلعه کې چره د اعراض نوي عرض سامانو نوي تو په سامان کې بای هر واحد دوی نه بای او مشترکی دي چې صادر په صادر بدلې نو دوړ ته بایم ویل کی دوړ ته مشتری ویل کی ممکن د مولانا صاحب وجدا د اعراض نوا سامان عارض او عارض کې په دوړ باندې اطلاق کیږي خو بهر حال هغه لوی لانجه ده دمن به د خپل عاشین واخلو چې اشترا به معنی ده به سره ده خبر خلاص ده جی
وقیل ابراهیم نخیت ان بعض النخاسین بعض دلالان خو پیژنې کنه دلګان نه مت دلالان دلالی کوونکې هغه شی چې تی نشي خرصوله او بل ته وای چې تعالی پکې صدر کوم تمال دا خرص کا هغه ته دلال وي یسمی آریا ای بنم خود استبل تا باندې تا هغه زید اسونو تا خراسان و سجستان د خراسان او د سجستان اسونه چې وکنه هغه ډیر مشهور او اشهر لکه خلق لکه دا میخي نه میخي نو دا د اوکاړي ډیر مشهور دي جیلم اوکاړه چې اوسړي وی دا د اوکاړي میخه ده نو خلک ډیر خوشاله لکه پوری او زوم په د علاقو کې د ګوندلو میخه ډیر خوخه ودا سره د ګوندلو نه ګوندل لوی میله ده تاسو نن لا شو کوله کنه تخیل ورته دا خلوی میله او پاکستان سلو 15 غټه مشهوري میلې دي نه پای کې یو دا ਹੁੰਦਾ نو خراسان او سجستان چو نو دغی دا اسونه او دغی هغه ساوري چو هغه ډیر مشهور او دلالان چې کوم دین تمرو خيارانو چې هغه خپل استبل ته سجستان اور خراسان میخوا جلاب غدا میخوا قسم می دی په خدای چې اوس می د خراسان را رسول ده خراسان دې په کور کې وکړه عام مشتری په داخلو کې چې خراسان خو د افغانستان سره چلېږي بل به قسم می دی په خدای چې بیگا می د سجستان نه راځي ده سجستان نو خو به بیگا راځي او ګوندلو کې تړلې وکړه اته مشتری په پوښتنه چې دا خو جو واقعي خشه او پکې نه الهي لکه سوا توبه او باسه تاسو لار چې د میخ غلام جو کوی غواګانو نو دې جن نه دنه کی په پکې فوکی ډکې باغره پمپونه ډکې او وګړه ډکې ان بیا لوی لاندې دې لپاره دې خصو دا ګرځي ناغې چې ځاسه باټیان مراوي میخ اخلا وې دې کې څومره پېږي وشل کلو دي زه په پیزله سره اخلا خو جوړ شم ارجه ونشوي چغا د هوا ټکی وینا لشل ته نه پریدا سودا غوسه ک بیا رسو ګورو دینه نه زبردست کوم تخیل ورته نو چویل شي پای پکې وینو بزوالي کینو یو طرف خيار دې بل ته دغه نه زیات خيار شي یسمی آریا و خراسان و سجستان ويقول بدي جاء امس من خراسان دا دیګه د خراسان راغله ها وجال يوم من سجستان او دا اوس نن د سجستان راو رسید او پکې هغه د دې زینو فکر یو کرایتن شدیده حضرت دا بدوګن ډیر سخت بدوالی سره چې دا خو تاسو دوکي کوي مسلمان سره مسلمان له دوکا ور کول جایز نه دي اچار جایز نه دي وقالوا قطب بن عامر لا يحل لامرئ ان يبيع صلاه ٹھیک شو چې د خرڅ کیو مبيع صلاه سودا يعلم ان بها دان چې دې ته پته چې په دې کې د بیماری ده الا اخبر مگر خبر دي کی او دا چرته مسلمان خبره زمو یو خوا غنه خرڅې ده دودري منډه مسلسل زما بوتلا زنګ یو مقتدی ته کورس وفات ده حرم دلالی کولا اتنا سمات شیخ سے ول راغله ما دا غوا خرڅوم دې سو پیسو ده ما یو له 100 روپے هغه وخت اذان دې مکه خبره چې خنه غوا به کنه 2.5 زره په 3 زره بو شو ادا زارو ما یې 1100 باندې ما ته چې 1500 باندې د خرڅه کوم بیا ما مرد 1500 نه 1100 ما دې ته بس ته کم ځای کې نه مې زدل تناسي بس کې نه زدل خاصو نور هغه جسم خو مزدارو ولاندم ټیک وو په کې واز دا وایي انا ما یو ته ګورې ګور چا ته دوکاو نه کې ور 1100 دی اصحابي اخلي ته هر څه کې کته به راځي موږ دلته څه لګیږي ته هم خامخه په دې مجازو کې ګرځي افاده دی تل تک نه ما سي عمر ګره چې 15-20 منټ پس
راغ ماته چې تاسو تاسو کې ګرمي د تاسو د جمعه ته کوته ده ان شاء الله خاصه کوي کیسه برابر تاسو لکه مسکار وګه نه مې ښه اجمع خام ملاو شو 1600 روپے راکړ ما دا د سوکړو څه دا په دې لکه څنګه کړم دا خیال دی ورته ان ما نه دا براته ال براته بس یو تو قسم پر تو مې دې ولر ته دې شو دا شعر کنه انو ته دا پته زم فن انا مشوار زو خلک ما به خیری کی تا ته بګی کی ماته خرڅ کړي په پیمان ما ځان نو ما ولې اصل په اور کې مې ځان تا چای پانی شو اګل نو موږ نه په 11 نه غستا اینه په 16 خرڅ شو نو دی وخت رښتیا خبره ده چې سچای بالکل نه چلی کینی تلاشه یو شی ته خرڅ کا په رښتیا باندې نه خرڅيږي اجه دوکا کوي نو څنګه د هر سړي کته ډیر رښتیا غوي دي دوکا باز نو دا څه شو چې سوار الکذب صدقا وصدق کذبا دروش جی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن خلالة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن هزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان من خيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ما شاء الله. اوس دې ځکه منګه په خيار باندې باس نکو ځکه چې ان شاء الله خيار لپاره رستو 2 روسو مسله په 283 کې را روانه ده چې کم يجوز الخيار اذا لم يوقت الخيار البيان بالخيار نو بیا به التمغه خيار باندې باز کو چې خيار څه وي بیا د خيار څه اقسام دي رؤیت ته مجلس ته عیب دي شرط ته اب ان شاء الله الت ذکر شي بیا د خيار چې کم سو مقدار مشته سو کوئی چې بالکل خيار غیر موقت ته سو کوئی 3 ورځې پورې موقت ته نو چونکه هغه مسله الت ذکر وو بیا دا خيار چې کم دي نو دا خيار چې دا خيار مجلس دی او شکن دا تفرق د ابدانو دی یا دا تفرق د اقوالو دی اب ان شاء الله التم ذکر کو او دې ځکه مسأله صرف دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي البيان بالخيار بایو مشتری چې دی په لین دین کې په خوخه دي مالم تفرقات سو پر دوی دی او بلنی جدا شوی او تفرق امام شافعی سے ابن عمر سے د قول ناخلی چې تفرق بالابدان دی او موږ چې دا تفرق بالاقوال دی چې به تو وشتره تو شو اگر چې مجلس یو زیاده بس به کامل شو او قال حتى يتفرقا تر دې چې جدا شي فین صدقا چې دې دوړ یو بل ترشتیا ویلی بای په مبیا کې او مشتری په سامان وبینا او ابن دوړ وکړ کړي بوري کلمات فی بهما تو خیر و برکت بوا چول چې دوی تا وین کذبا چې دوی درو ویلی وکتما او خبره او ای پټ کړی موحقت برکتو بیعهما دوی د لین دین او برکت چې آب ختم شي معلومه شه په صدق باندې برکات راځي په کذب باندې برکتونه ختميږي. باب بیع الخلط من الثمر. ګورا علماء کرام توجه کوا دا خلط من التمر چې کوم ده کنه دا څه ته وایي خلط خو تا ته پته ده ګډون ته وایي نو اوس کې دا ګډون د مختلف اقسامو کجوري جمع کړي وي لکه تاسو څنګه ډېرې دې پای کې عجوه هم ده پای کې برنی هم ده پای کې بلدا او تو ورته وای چې مشتری راضي تو ورته چله کتا ډېرې دي او په دې کې دا مختلف اقسام ګډ وډ دي او زه دا مختلف په دمره قسم پیسو باندې خرڅوما نو کله کې چرتا دا بیان کړی وی خلق خودلی چې دې کې ردی دمر دی او جید دمر دی اعلی دمر دی او غیر اعلی دمر دی په دې کې چونکه دا اظهار د سلعی شوی دی علما وی چې دا جایز دی او به خرصول جایز او کې چردا
دا دغه اظهار نی کړی نو دا بیا جایز نه ده نو بیل خلط من التمر بیا مخلوط متفارق اقسام خرصول جی وذي قال حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. گورا علماء کرام توجہ کرو فرمائے صحابہ کرام چې كنا نرزق تمر الجمع منگل برزق کرا کو پمال فیکی گڈی وڈی کجوری غنیمت به ملاو شو فی به ملاو شو راي کې موږ ته گډ وډ کجوري ملاوي دي کنه زکه چې دای په سنه به ادا کجوري با عالم وی غیر عالم هم وی نو موږ به چې دا گډ وډ کجوري موږ ته ملاو شوې په خپل وی چې ول خلط من تمر نو كنا نبي صاعين بصاع نو موږ به دا خلط کجوري صاعين او ایواز دا یو سوا جید خرصول جید کرک جرام من به یو سوا واسه یو دړای او تعریف مقابله کی ثمرۃ الخلط یعنی مخلوط غډي وډي امغه دو دړای ورکول ٹھیک شو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګی دا چونکه دا خصوصو نو پیغمبر اسلام ته چې پته ولګی دا نبی علیہ السلام فرمایل لا صاعین بصاعین جائز دي خرصول د صاعین په وزن یو صاع لکه ولا درهمین بدرهم لکه چې جائز دي 2 درهم بیا په یو درهم باندې البته بل رواج کې تفصیل راځي چې چرمنګه داسې خرو ضرورت شي بیا وسکو نبی علیہ السلام بیل خلط بالدراهم هغه ردی کجوري مخلوط چي دي اب پیسو خرڅ کوي او بیا په پیسو باندې جهید واخلې لیکن دا حرام دي ځکه دې ته ربا وایي او موږ په هغه ربا اموال ربویو کې د څه شرط یو مماثلت او بل یدن بی یدن او چې کله د جنس واحد چیز کې تفاضل راشي هغه حرام شي ګناه دي د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چلو باب ما قيل باللحام والجزار باب د بیان د لحام او د جزار دې کې دوه ترجمه دي یو دا چې لحام معنا بجنس کول د غوخي تجارت د غوخي کولو والجزار اور کسب دا قصاب خانه غوغه خرصول او قصابګری کول جائز دي لیکن څه شک نشته لیک صبر او جګنا ابو یودی نو یو کله معنا کسب د قصاب تو جنازه غوغه خرڅه نو جائز دي قصاب تو چې ساوري علاله اجرت اخلي نو جائز دي دیمه خبره دادا لحام معنا دا خرصول د غوخه او جزار معنی شو کټکول د غوخه نو بیا او قصاب تو دوړ جایز شو دي وبه قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار يبنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب دا موږ مخکې ویل دیم کې خپل یو نوکر ته وی چا قصاب یعنی غوخه خرڅون کې یا قصابیو اجعل لی طعاما جوړ کمال طعام یکفی خمسطن چې 15 کسان په ماړو شي فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس وخمسة زیرادو کوم چې دعوت ورکم حضرت صاحب ته په داسې حال کې چې په 15 کې حضرت 15 وی یعنی 15 حضرت وی یعنی سلور تاج صحابه وی فإني قدرت في وجهي الجوع حضرت په چهره مبارکه کې ما صاحب د جو قتل دلوګي فدام فجاء مام رجل یو سره راغش پغم فقال نبی صلی الله علیه وسلم ان هذا قد تبعنا اے ابا شعیب داش پغم کس مسربه ته پوسرا روان دي فین شیطان تازن لو کې استاخو اذن ولا ورکا فاذن له وان شیطان يرجع رجا قال بل قد اذنت له الله پیغمبر اجازت می ولا ورکړ دي رات شي دا په استیزان کې موږ التویلو خودی د کتاب مسله رااله چلکا قصاب تو او بیا غوخه خرصول جایز دي کدا جایز نه وي نو د ابا شعیب دعوت به حضرت نو قبول کړي چې کم لحام حضرت ته غوخه پخ کړي وا جی
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. باب دې بیان دا غسیز يمحق الكذب والكتمان في البيع چې ختمي درو او پټول د عیب په بیا کې لکه د مبيع عیب پټ ساتي نو برکت ختميږي یا د مبيع په حق له دروغ و نو برکت ختميږي څنګه برکت په ختميږي دا یو موټر اغستې نه په لک روپیا په یو نیم لک د خرج کې په دروغ باندې نو برکت څنګه ده بس دا د اخري خرج کا اول د خرج دیم بدن سوګ نه اخلي او دې دوکباز مړ مخې راته دوکه کړی نو برکت دی ته وي. وفي قال حدثنا بدر بن المحبر حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. ګوره علماء کرام اوس دې جنا مخکې د به د جواز ذکر شو او اوس دی یو څو آیتونو کې مذمت د ربا ذکر کیږي او ربا حرام دی. فرمای یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه مخرسود دوچن کړي شوی نو بظاهر خو اشکال دی په قرآن درس کې ال کی چې اضعافا مضاعفه ډیر معلومه چې سود مفرد جایز دی لکه چې قرآن کې دا ممانعت تعلق مرکب سره لري خوشوی نو ځاګي خيو جوابدار دي چې دا قید د قباحت زیادت د قباحت ته باندې مزید قباحت دیم دا دي چې دا حکم په اعتبار دا موقع سره دی چې خلقو کې د سود مفرد د مرکب دستور روانو نو مخره کنده ډبل سود لکه سود مفرد حرام دی نو ته مرکب خوري ټیک شو معنا سیوا ایا اضاف و مضافه کی چا هدايه ویلی یا خطول فقها چا هدايه ویلی نه ته پته اسود مرکب په اعتبار د نصاب ورچ راشي اگر زه تاسو موبایل اخلم په 10 روپے 1500 پیسې درکوا چې 1500 پس پیسې دغه نشي زته چلکه 1500 نور مولات راکا ته ځا تانی په کې زیاتې راکې نو پوجګن 5 روپے 8 نه براکې نو مرکب شو جی. وفي قال حدثنا آدم بن أبي ياسر حدثنا ابن عزيز بن حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان لا يباع المرء بما أخذ المال من الحلال أم من الحرام. رابشي په خلق باندې یو زمانہ پروا بنه کې یو سره چې سي واغسته آیا د حرام نه جیب ډک او کله حلال نه ډک او مقصد به جیب ډکول وی لکه وسو و یا پیسې سلام علیکم کدا پیسې د حرام وی او کدا د جواز وی خو یا پیسہ سلام علیکی سوچګنا بس پیسہ زندہ باد پیسہ چا سکے کہ دنیا حرامي او نه پلاری نه موري خو چې پیسہ ورسخی نو په دنیا کې ډیر شور وي او یو متقی او پرهیزګار قائم الليل صائم النهار وي خو چې جیب کنګال بینک او پاکستانی څوک په مجلس کې لازم نه ورته باب واکل الربا وشاهده وكاتبه باب دې په مذمت خورون کې د سود او گواہی کوون کې په معاملې د سود او لیکون کې د سود وقوله تعالی الذي ياكلون الربا او بیان دې قول د بار تعالی خلق خوري سود لا يقومون قاب نسيد د قبرنا الا كما يقوم الذي مگر پشان دو درې دو دا غچا يتخبط الشيطان من المس چراغیر کړي اغه شیطان د جنون او د لیوان توبنا ولداول بیانهم قالوا انما البيع مثل الربا دي ظالمانو به انما البيع مثل الربا بشک دالین دین پرشان د سود ده دا په تورې مبالغه په جواز ورنه پکار ځکه چې انما الربا مثل البيع لیکن دوی چې نه انما البيع مثل الربا الى قولی تعالی اصحاب النار فيها خالدون. دا مخکې دا محدثینو وځي په کلام کړی ته زموږ عام خبره خو نه ده خدا باب چې مونږ وی قول الله تعالی یا رجنا من الله تقربا ضعف مضاعفه
حدثنا آدم بن ابي اياس دا حدیث مخکې تیر شوی دی په صفحه 276 کې او بالکل الفاظ دقتی حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب الاخري لیات علی الناس زمان لا بالمر ماخذ من خلق محمد الحرام الفاظ کې بالکل فرق نشته دی او دا حدیث مکرر دی بعض علماء چې هغه 22 مکررات چې کوم دي نه کتاب دي دیم خبردار چې مکرر نه دی ولی هغه روایت کې حدثنا آدم امام بخاری استاد آدم ذکرو او د پلار ذکر نو په دې روایت کې آدم نه یا د پلار ذکر دی لہذا په دې سردار روایت ممتاز دی ته عام خبر نو خو بعض خلکو په دې باندې کلام کړو اوس دې خبردار چې دا مغازی کې موږ دا خبره کړې و چې د سود حرمت دا کله نازل شو ولما نزلت آخر بقره قراهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر حالانکہ تجارت الخمر پر ہجری 7 کې نازل شو ما یو خدا دی چې شرب خمر دی یو تجارت الخمر دی نو شرب خمر آب صورت ماضی کې نازل شو او تجارت الخمر دای حرمت په بقره کې راغی ځکه چې د بقره کې د بیعات ذکر نو دل پار مبيعات کې دغه حرمت ذکر شو جی وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا ابو رجاء صلى بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيت الليله رجلين يتياني فخرجاني الى دا حدیث تا مخ کې ویل ها الى ارض مقدسه فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى وسط النهر رجل بين يديه جارة فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت من هذا قال الذي رأيته في النهر آكل الربا الله أكبر دا مخکې وګورئ حدیث کې تیر شو جی باب موکل الربا لقول الله باب د بیان د مذمت د خورون کې د سود لکه اکل غو حرام دی هو موکل چې بل سود ورکی بل حرام ورکی نو دا حرام دی البته هدايه اخره کې یو مسله ده چې یو حق جائز دی یو سړی گرفتار دی حق جائز بند دی او د خپل حق جائز دی پاره راشي حکمران ته سشي ورکی چې د ته حق جائز ملاو شي او کله رشوت نه ورکی د حق نه ملاويږي نو دا رشوت ورکول جائز دې ورکول شي او الا بلا بکردن د چا بشي راشي چې کوم رشوت غواړي هغه دې پاره بشي مثلا شو او چې چری اسوي نو بیا جایز نه دي خو په دې زمانہ کې خود داسې یو مسله نشته ده چې بغیر د رشوت نستا مسله حل شي او بالکل دا رشوت داسې شل لکه د مور پېټ چې دین رسول بیا سي مسله يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الى ما كسبتم وهم لا يظلمون قال ابن عباس هذه اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم یعنی فی بیان حرمت الربا یا فی بیان حرمت الخمر تشوا او یا موږ دا ویلو چې دا آخري آیت خو نه ده آخري آیت هو تقوا یوما ترجعون فی الله ده خو چون کې دا دیږي سره متصل ده او یاد دې نزول د ټولو په یو ځل راغلی او یا دا غي سره قرب دی قرب د شی لراینه حکم وی لہذا په دې اعتبار ورته اخر آیت ویل دي یا اخر آیت فی تحریم الربا دی وفي قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابن ابي جحيفة قال رايت ابي اشترى عبدا حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسالته فقال رايت ابي ابن عون ابن ابي جحيفه مولد خپل پلار اشتراب د حجاما شغي واغسته یو غلام حجامن اخر لګون کې نای فامر بمحاجمه نو دې حکم کو دغه په سامان حجامت فاکو سرت تمات کړي شو تکای سره چړاوا او سروا یا بوتلو یا بل څه اخکرو نو ورته لکه دا مات تیشوا
فسألتو ما تی تپوز کو جی بابا جانا داولی نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمل کلبی حالت منع کرے دا پیسو د سپینا و سمن دم او پیسو د ویننا ونهان الواشمه والمستو والموشمه او منع کرده حضرت سیب داغ لگون کی خال لگون کی نا او آغا زنانا چی دا خال مطالبه کی و آکل ربا خورن کے و موکلو خورن کے ولان المصورہ او تصویر جوڑون کے اس گورا مولانا صاحبہ اس ان قریب پوری مخ یا یو پان روستو یو مسئلہ را روان دا چالکہ دا حجامت کسب جائز دے او پخپل نبی علیہ السلام ابا طیبہ تا چکل آگی اخکر لگولو حضرت سیبتا آئی والا اجرت ورکڑو نعمل دا اجرت حجامت جائز دے او زکو حضرت اجرت ورکڑو نابو جو حیفا چی او دا سے حجام واز نو دیاغی سامان میں والی مات کرو یا خدا دی احسان خبر دانا چاگا نئی چکم روایتو کرازی آنئی دا تنزیح ہوا نئی تنزیح ہوا لیکن ابو جوحیفہ اگر دا پوشو چونکہ دا نئی دا تحریم دا نزکر دی دا خپل اجتحاد مطابق اغسوز نمات دویمہ خبر جو سمل کلبی دسپی خرسول سنگے دی امام شافعی رحمت سے فرمائے چھ بالکل خرسول ناجائز دی خوشوی اگر چدا منتفع بھی ہوئی اور امام مالک رحم اللہ نے دری اقوال دی جواز دی مطلقاً اور آدمی جواز دی مطلقاً او درین قول دا دی چه منتفع بیوی خود جائز دے او کیا پوری جائز نہ دے آنافو مذہب دا دی مولانا صاحبہ چه دری قسم سپی ساتل جائز دی نو داغی بیاهم جائز دا لکه اخکار دی پار اخلی سوکای دی پار اخلی او شکنا یا دا اجر دی پار اخلی او دی که دا صفتون وی نو بیا جائز دا او کچری دانی نو اسی مطلق اس پہ اغسطل او خرسول دا جائز ندی مسلمان پوشو سو او دیم خبر سوا سمن دم اس دا سمن دم دغه دے حجامت دے خدا نئی تنزیحی دا تحریمی ندا مانے دا چی دا یو عمل دے چی بلتا تا خیر رسے خو بخط طریقو رسو کنا ہاں کی چرے خامخا تا تنگین بیا پیسی اخلا باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم یعنی سمانا دا سود مزمت تے چلکہ دا سود مال کی اللہ پاک گھٹ نہ راولی جی وفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه الحلف دروغ ویل قسم د دروغ منفقه للسلعه وخون کې دے لاستا باینا مبيعی لرا منفقه پیچ شو کنا خرڅون کې دا مبيعی دا وخون کې دا مبيعی دا رواج ورکون راج کون کې دا لیکن ممحقه للبرکه دا برکت ختمون کې دا لکه زه د تیم چې دا موبایل قسم می دی په خدای چې زبردست موبایل دی دا څه چرته ملایږي زبردست شی دی قسم چې مې وخوړه نو منفقه للجواد اے رایش خرش تعریف واغسه لیکن ما چې دا قسم د دروغ کړی دا پیسې برابر وکړي آی کې با برکت چې کوم دی آب ختم شي جی باب ما يكره من الحليف في البيان باب دې په بیان د حرمت د دروغ قسم په بیا کې چې بیا کې به قسمونه نه خوري حقیقت بوه او قسم به نه خوري جی وفي قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشام اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي وفاء ان رجلا اقام سلعه ويذرون يوم بيع په بازار کې او په سوق فحلف بالله الله په نوم قسم وکړ لقد اوت بها ماترا کول کېده په وځ دې مالم یو هغه شی چې اوس نه را کول کېږي بس لکه مثلا زدا قرضون په 100 روپے آیا سره عبد الوارث وی چې رمالا نه سورا کا زه مړ په یو لسونه دې ورکړې ته چې نه
سخاله ورته نو دې ته وی درو قسم وللیوقیا فی رجل من المسلمین چې دوکور کی واقعا کی بده کې مسلمان فنزلت ان الذين يستمعون بعهد الله وايمانهم ثمن قليلا اولئك لا خلاق لهم. جی باب ما قيل في السواء وقال طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلى خلا قال العباس الا الاسخرة فانه لخيرهم وبيوتهم قال الا الاسخرة. گورا علماء کرام باب ما قيل في السواء دیزنا واخلا نو تقریبا چې دنو 283 صفحې پورې دا یو مسله ذکر کیږي. په دې مسله کې د مختلفو کسبونو ذکر وي. حاصل دا د چې هر یو کسب جائز دی او په کسب کولو کې چې هغه د رزق حلال د ګټلو یو ذریعہ وي نو دې کې څه حرمت نشته، څه کراهت نشته، څه عیب نشته. من جمله دی اغینا سواغیت دی زرگرواله دی سرگرتیا دا. من جمله دی اغینا لوحارتوب دی. من جمله دی اغینا نور کسبونه دی. من جمله دی اغینا سدی درزیتوب دی اوس وته ټیلری وای. من جمله دی اغینا ترکانتوب دی نجاری دا. ساخل ورته کنه دا یو څو مسلې امام بخاری ذکر کړي. حاصل دادی چې هر هغه کسب چې ذریعہ د حلال وي نو هغه کول ګناه نه دی. بس الصواغ او صواغ چاته وي؟ کاریګر ته وي، ستوي صناع کسبګر. او سعودي کې صواغ به ورته وي. قال طاووس عن ابن عباس قال نبی صلی الله علیه وسلم لا يقتل خلا غسل نکړي چې واخه ابن عباس وی الا الاسخرا فانه لقينهم وبيوتهم دا لپاره قین دي او قین معنی انګر دي. معلومه شې چې انګر توب جایز دي ځکه ابن عباس زمونږه لوهاران دي هغه په دې سره باندې ګرمي او اوربلې جایز دي. به قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس بن شهاب اخبرني علي بن حسين بن علي اخبرنا عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم شارف من نصيبي من المغنم اغا حدیث ته ما څخه یو ځوان اوخو زما د برخنا چې مال د غنیمت ملا شو او نبی علیہ السلام چې آتانی شارم الخمس ما ته یو بل شارف اوخه وشکنا یعنی ځوان دا غنیمت ته خمس نوم را کړو. فلما اردت ان ابتنی بفاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اراده وک ځان لوادو کوم وعدت رجلا سواغا بس سواغت جائز ده. بس امام بخاری دې پوری نور دا روایت کو تاسو پک سو ظلم مخکې بني قينقاع يرتهل من يفنادي باسخرنا رت ونبي او من السواعين واستعين به او ذ امداد حاصل ک بدی باندې فی ملی ولیمه عرسی هغه ولیمه د واده خپل دي. وفي قال حدثنا اسحاق وحدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يقتلى حلاها ولا يوضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا لمورث. وقال عباس بن عبد المطلب الا الاسخرة لساعتنا ولسقوف بيوتنا قال الا الاسخرة. فقال كلمة هل تدري ما ينفر صيدها هو ان تنحيه من الظل جوال زيد سورنا وتنزل مكانه دغيلان بونيلان تودشي. قال عبد الوهاب بن خالد لساعتنا وقبورنا لپاس درګرانو زمونږه وقبورنا او د قبرونو کې اچول دي پاره. باب ذکر القین والحداد باب ته په بیان د ذکر د قین او د حداد. او سوال دا چې وای سواغ هم حداد ته وای انګر ته وای. علماء کرام فرمایي چې اصل مسله دا ده چې من حيث الاصل حداد اطلاق کم دی په انګر کې د حداد باندې، لیکن دغی نفستا عربو کی ہر ثانی تا حداد وی لکی، چاہے اگر لوہار دے انگر دے چاہے اگر زرگر دے ہر سوک چی دی.
بعض علماء کرام فرمایي چې قین د مختلفو پیشو ته وي، قین مختلفو پیشو ته وي. پیشه پیږي کنه مختلف کسب کوونکی تا توریم جوړي، لورم جوړي، زغریم جوړي، وشو کنه ناغیتا قین ویل کیږي. او هر چې حداد دی فقط لوهار توي چې لور تور جوړي بس، او قین مختلف پیشو وال خاون توي. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي الزهري عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهليه وكان او بعض علماء وی چې دا قین نه ني، دا قین دم تم وی چې کوم سندري وی کنه داغي تم وی لکه دم توپ چې کوي بلته دم توپ خي. او قین هغه زنانو ته هم وی چې کوم ناوي تیاری وځو تاسو بیوټي پارلر بیوټي پارلر نو ناوي چې جوړي تخیل ورته ډېر ځان 10,000 20,000 روپے ورته یقیني خبره څه جوړي خو سترګ ور رواني کی مخ دی خواږي راغواږي اترنه په لګي او سرخیان په لګي شل زره واخلي را د 2 منټو کار سرویس نه سیبات یقیني خبره خدا چې لکنه پیسې ډیره زیات شو او مصرف د پیسې خلکو نه پیژنه. او بعضی حضرات داسي وي لکه تاسو ګوره کله کله گاڑی ولاړوي بقرب المسجد بیت بقرب مسجدنا وفيه يعمل هذا العمل وشو کنا لسل الزرع شلش الزرع 5,000 خامه خدیه دي راروزی ور زمگی کنا ابلیتی نی کنا خطر 5,000 روپے او په یو ورځ کې ماته یو کس وی 50,000 40,000 30,000 یو ورځ کې آمدن ده. الکه داسې مصیبت ته وای څنګه زما په خیال باندې په داسې نه پاتې بس غایته اراده وست تیار از وجه د خاون اشتیاق ته کی مدد از بدرانه شاو کیږي تاسو ته پوهیږئ نه مړ په اشاره باندې زما خدا وكان لي على العاصم نوايا دين فاتيته ایوب داخله نه کوي لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. كنت قينا في الجاهلية ما بلوارتوب كل بزمان جاهلیت کې وکان لي على العاص ابن وائل دین زما پاس باندې عاص چې عاصیو باغی ما زما قرضه وا فاتیتو تقاضا زرال ما مطالبه کولا قال لا أعطيك ذات النظر کوما حتى تکفر بمحمد علیه السلام چې ته انکار د پیغمبر پاک نه وکي ما لا اکفر بمحمد ہر کے دن کار نکم دا حضرت صاحبنا حتی یمیتک اللہ تردی چتا اللہ مردار کی سمت تو باسبیاتا قیامت کے پاس ہے خدا سمشتے دانی حتی موتا و باس بیا پریده چمرشن بیا پاسم بیا در کم کنا فوتا معلوم و ولدن فاقضیه کا بیا ماس غمال دولتینو در کم بدلا دا سوی مسخره اکڑا توبو فنظرت افریت اللذی کفر بیایاتنا آیت علی دل دیغا ظالم چنکار کی زمداتون وقال دیوی او تین مالا و ولدا مال برا کرش مالون دیر اولاد اطلع الغیبا عند الرحمن آتن کلا یہ شئی نشتے واسم باب الخیات باب دیکھو بیان دا خیاتیت کے حیاتی پی یعنی پخوابت درزیوی او زدہ ٹیلر ہوئی او پتہ چرو سو بیاتا سوئی نو معنی دا شو چې هغه کس چې کپڑے ګنډي او کپڑے جوړي آیت خیاط وي نو معنی کسب د خیاط چې جایز دی او باقي اجرت غسلهم جایز دی ځکه حضرت یو خیاط دعوت قبول کړو. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعه
قال انس بن مالك فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا في دباء قديد فقرب نزدیک نبی علیہ السلام ته خبزا روټي و مرقا شوروا فی دبان وقدید چې پای کې ډکری د کدوانوي وقدید او پای کې قطری وي د غوخو نری نری ټوکري وي خلې پیږي کنه پستا غوخه چې نری نری کی او بیا غفخه کی فرایت النبي صلی الله علیه وسلم یتبع الدباء من حوالي القصا تعالی کول اټ دکری د کدوانو هغه چاپیره د قاسینا معنا من حوالي القصه ا کناری د قصینا چې کوم د حضرت مخی توا فلم ازل احب الدباء من يومئذ اين پسما د دباء خوخ کزکه جدا د پیغمبر پاک محبوب شو باب النساج باب د بیان د نساج د نسجنه دی نسج تنستی ته وی مان امام بخاری فرمای چار کله څنګه خیاطیت جایز نه دارنګي جولاګیریم جایز ده جولاګیرو پیژنه کنه یعنی کپڑے جوړول تنستی ودل دام یو کسب دی او دا جایز دی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم بن سعيد صاحب مسائل قال جاءت امراه بورده قال له نعم هي شمله منصور في حاشيتها قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اكسوكها فقال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج اليها فخرج الينا وانا عذاره فقال رجل من القوم يا رسول الله يكسوني فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطوى ثم سرع اليه فقال القوم ما سألت اياه ولقد رأت انه لا يرد سائل فقال رجل والله ما سألت الا ان تكون كفني يوم اموت قال سأل فكان كفنه باب النجار باب النجار لکه څنګه چې جولاګری جایز ده نو اوس نجار ترکانتوب هم جایز ده اوس ګوره ناشنا خبره ده امام بخاری وی چالکا درزی توب جائز دے کپڑے گنڈر نو کپڑے چې جولاګان نه جوړي ته وسه ګنډي ذکر پسې نساجیت راوړه نو سوی دا نساجیت تنستا دیر پار خو خامخا لرګي پکار دي کډای پکار ده آلات پکار دي نو کې نجاریت راوړه چې ترکانتوب هم جائز ده او که ترکان نه وي تا ته ودی کمره کې چې دیم داس هوا براتلا او تا به دا کمره د پردې نه و دلته زموږ یو مخ یو مسله آیا کې جولاګان ډیر ضرور جولاګانو او رمضان کې څه مسله شو هغه جولا چې نو هغه ډیر ضرور مو موحد ډیر کلک او په دې میټي خبره نو بل وخت ما زمانه ته جولا څنګه ته څه خبره بس هغه نر جولا وکنه آئے ورته کې چې جولاګان نه وي برابر چا پټاو بیا په دې سپونه شي او جنوم خو نه اغلم کنه ستاسو هغه بچا پټاو شکر با چې مونږ وو چې تاسو مونږ پټ کړی کپړو مدله جوړ کړی تاسو دا کارخانه مونږ پټې کړی او که چېرې مونږ نه وینو دغه ځای بربند ګرځي نو مطلب څه ایسی یو حرفت چکم دی اغا سپک قتل نخواړي ځکه چې هر صاحب حرفت چکم دی اغا بل ته هغه ته خلق محتاج کته دا لوهار دی خو چې کور کې د غلو زیدینی نه بیا ملتونه کې هغه ما لس کار دي خیر ده کنه نه لس کارونه دي زهره خیر ده لس کارونه کله بګي ما ته رزو خیا ته محتاج نشوي چې دې د افلاطون زمانه تا خیر ورته اسی یو کسب تا حرفت تسپک ویل دا حدیثم تا مخ ویل لغه منظر دروایا يعمل لي أولا لسؤالين إذا كلمت الناس فأمرت يعمل من ترفع الغابة ثم جاء فرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوجد فجلس على قال حدثنا خلاد بن حدثنا عبد الله بن يمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من أنصار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أجعل لك شيئا تأخذ عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت إلى المنبر قال كان يوم الجمعة يعني إن شئت جواب حذف فافعلي بيادي جوك من بخاهم لما كان يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الذي صنع فصاعت النخلة التي كانت نچغه کې د کجوري
چې حضرت تاغي په خوا کې خطبه ویلا حتی کاندم دن شقه تر دې چې قریب او جګه جدا جدا شو او چاودا صاحب انا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذ فزما اليه فجعل تئن انين السبين چې کې سرګي کې بشان سرګي د ماجو يسكت او دا شروع چې جګه د لاس کوره ته چې د لاس شو ها قال فبكت على ما كانت تسمع خده وای کنه باب شر الإمام الحوائج بنفسه وقال بس الله اکبر دا اليوم اکملت سره قران چې سره وی کنه پیږي او چې حدیث باندې عبوري او بیا واقعي الله اکبر دین هر لحاظ سره کامل دی او ګوره شر الامام الحوائج بنفسه اغسطل د امام بادشاہ عالم پیر پیغمبر الحوائج ضرورت د کور بنفسه پخپلا حضرت د خپل کور ضرورت د بازار نه پخپلا غستی اوس لکه پیر سے د کور کې لاړ او خزي ورته نو پیر خو چاله پیری کنه او چې خزي ورته چې خو څه پر چرته وي یا وځه جمعات کې ناز مریدانو چې مریدانو د کوله د خیال نه کې کټوي باندې کړه مالګری چاله په منډه مال ګرار اے خخر اړه ان دې وراشه لکه لسر په مال ګراګه لا وشه اخلا ها اوی واخلي اوس دراغله تورز دغه تناسب مال ګرا خدمت کې بدراوړې وکړه پیرا تکاله ورته راشي دا خبره ده ازما د بشرانو خبره به تا یادی کنه دا به یاد کړي دا ډېره قیمتي خبره دا چې کله ته ګټ کې نه کنه په دې مراقبه وکړه چې ډېر لوی سړی ده کنه تا خیال ورته کنه ډېر لوی سړی نواز شریف وزیر اعظم د پاکستان د صدر ممنون چې دی د صدر دی راهیل چیف آف آرمی سٹاف دی لیکن کور کې دوی د خود مکه چې کوم دغه قلتم نشي کولای خو څنګه ای وجه صدا چې خدای ته د خاون کمزورتیا معلومه وي خیال دی ورته کنه او زمونږ یو استاد غیب اصل وجه دی چې دی خاون بربند لیدلی دی بربند لیدلی دی ماته لیدلی دې ورته وایي وځي انو شر الامام الحواج بنفسه سودا پخپل جائز ده جی وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه وقال دا ګور رسول روان ده اغستو پیغمبر اسلام یو د عمر سیبنا نو نبی پاک امامو سودا کړی دا واشترى ابن عمر بنفسه عبد الله ابن عمر یو لوی شخصیت هغه پخپل سودا کړی و عبد الرحمن ابن ابي بکر وی چې جامو شکم بغنم مشرک راغه په ګډو بيدو سره فسر نبی صلی الله علیه وسلم نو شاتا حتی هغه ګډا غستوا واشترا من جابر بعيرا او د جابر نه او حضرت صاحب غستو وفي قال حدثنا يوسف بن اسحاق حدثنا ابو معاويه حدثنا مشعل ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيه ورهنه درعه قد مر باب شر الدواب والحمير واذا اشترى دابه او جملا وهو عليه هل يكون ذلك قصدا قبل ان ينزل وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعنيه يعني جملا صعبا ګورا علماء کرام مسله زداده چې زه په یو گاډي سورم په یو اس په یو حمار او ته ما سره سودا وکي زلا سوریم او سودا وشوا نو آیا دا سودا د مشتری په قبض کرا لو کرا نغلا نو دې ځکه دې کتاب د بخاری معلومیږي چې تحویل د مبيعي پورې قبض مختص نه ده بلکې ایجاب او قبول پورې سره قبض مختص ده چې ایجاب او قبول وشو بس دا قبض ده اوس دې نه پسته چې کوم ده کنه د مبيعي تحویل مشتری ته پکار تحویل د مبيعي مشتری ته پکار دي البته کې چې مشتری دین پستا په دې مبيعي باندې فایده اخلي دغه څه حیثیت ده احناف مسلک دا دی
چې هغه شرط چې پای کې منفعت احد المتعاقدین وي هغه ځلې مفسد العقد دی. اگر زم دا موټر پتا خرڅو مو خزنن په خور تزم ډاکټر څخه او دغه نه چې واپس رالم بیا به تاسو ته تحویل کوما دا شرط جایز نه دی. دا شرط جایز نه دی. اوس کې ته چې جابر سے حضرت چې تنوخ واغسنو جابر څخه مدینه پوری راويستو نمنګ وی چې دا رکوب د جابر صاحب چو دا شرط نو او په صلب داقت کې داخل نو داقت نه بعد حضرت ته اجازه ورکړې ده. یو دا ځان خبره اوس ما دا عبد الوارث نه بخاری اغستلا ما واغسته په 0 روپے باندې ٹھیک شو دا دی یاره اوس لګره د پاتې 2-3 میاشتې پاتې دي ارزه په سګي سبا پېما نو ما زهره دا تاسو خدي یو 2 میاشتې پورې خیر دی خو شوي نو ګناه نشته. نو شرط دوابی والحمیر اغسل ساورو او دهرنو یو ویزا اشترا دابتن و جملن کلچ یو سره واغی دابا یا جمل وهو علی دابای دیس سولیبان سوروی حال یکون ذالک قبضا آیت ایک دا قبض دیو کنه دے مثلا اختلافی را روان دا قبلا ینزلا وقال ابن عمر سے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نبی پاک عمر سے تبعنیه یعنی جملن صاحبان یا صابن اگر اوخو چکم دیر ترندون کے او ناکارو آئینا نہیں شوٹیں گے رہے حضرت عمر سے حضرت سے فرمائے جدا امام نے خرچ کا انشاءاللہ مسئلہ روانا قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقط في جمل وعي فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنه فقلت أبطى علي جملي وعي یعنی ابطى علي جملي پات کرم زد قافلین اخزما واعیا استرش مغازی کی دادیس مگویلو جی فتخلفت نزرست پاتشو نو فنزل حضرت کشو یحجنو بمحجنتن نمانه اوی وها زما دا اوخ په یو لخت سرا یعنی په چوکې سرا یو سو چوکو باندې چوکا کا بیا ما تیر کب سورشا فرکبتو فلقد رأيت ما كتب چې اکفو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس موږ روانو دا اوخ دمره تیش چې حضرت دغنا مخکې کېدر ما لواګی را کړ چې ما صبر کوا کنه قال تزوجت قلت نعم قال بكرا سيبا قلت بل سيبا قال فلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأردت أن أتزوج امرأة تجمعهن چې دوی ټول لپکور کې جمع ساتي وتمشطهن او دوی نگرانی کی سر منگز کی والا سر منگز کی والا مانس چې پالن او تربیت ولکې وتقوم عليهن او دوی جنکو اصلاح کی جی قال ما انك قادم فاذا قدمت فالكيس مانس دا الزم الكيس او براشیل چې مخکې موږ مغازی کولی مانس عقل نه بکار اخلي ماندار جدا تو خډیر مودي بات زی چتدانی چلته کی عوامي پارټي نېشنل پارټي جنډي تا خیال ورتا او تو جنابو سکی نو الکیس یعنی حیض کی الکیس والا بيشوا نو زموږ د انګلیش خبرو کو الکیس په حالت ته حیض کی چته جوړ نه کی کیس دا انګلیش یا کیس په معنا د کیس عقلمن اطلب الکیس اے د جما مقصد فقط شرط بجاوز نه دي بلکې طلب د اولاد دی چې امت محمد علی السلام زیات شي جی ثم قال تبيو جمل قلت نعم فاشترى مني بوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدا جملك وادخل فصلي ركعتين فدخلت وصليت فأمر بلال أن يزن لي أوقية فوزنني بلال فرجعني في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال أدعو لي جابرا قلت والآن يرد علي الجمل حضرت جو ورتوي چې جابر تواضع کړ جابر خو دې وګنه تنګو وچته حضرت سے ابداونه چې دا وخت بوزا ما سودا نشته او ما تواضع کړ چرالما نو ولم يكن شيء ابغض الي من ذا اخ ما تدير لا پسندو
ما ته خود جمالک ولک ثمنه واخره مالا اس دا خپل اوخ دی واغلا او پیسې دی واغلا پیسې مستاش الله اکبر ډیر معلومه شو چې دا جابر دا بیا نو دا صورتن بیا واسه تصویر بیا حقیقت دا حضرت دخم ورکه او څه پیسې ورکه جی باب الاسواق التي كانت في الجاهليه فتبايع عليها الناس في الاسلام باب د په بیان د ذکر دغه بازارونو چې کم زماني جاهلیت کې او بیا لین دین وکاو خلقو په اسلام کې معنا دلته اختصار دی دا موږ مخکې وی ذکر د هغه بازارونو چې زماني جاهلیت کې به پکې منډای لګېدلې پس د اسلام نه هم بازارونو صحابه کرامو پای کې خرید او فروخت بدو غنا چې دا خود جاهلیت بازارونه دي چته ګناه پکې نه نو حضرت چې نشته جی وی قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجن وما جنة وظلم مجاز اسواق في الجاهليه فلما كان الاسلام تأسم من التجاره تأسموا یعنی ځان ګناګار غنا یا نسبت ته ګناه کو ځان ته فانزل الله عليكم جناح في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا فابشر الابل الهيم بالاجرب الحائم المخالف للقصد في كل شيء ګورا علماء کرام دا مخکې من مسله ذکر کړه چې د مسلمان بیا یو مسلمان سره چې دا هغه چې سوي پای کې خیانت ني دروغ او کذب فراد ني اوس دا جمل اجرب او حائم اجرب پمن ته وی حائم یو بیماری دا چې هغه د جانور تندا سیراب کیږي نه وبس کی مړیږي نه وبس کی راخی مړیږي نه ایت حائم وای اجرب پمنته وای اوس ګورا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ منډه تلار الته یو صحابیو دایبل مرګرو او دی په تجارت کې یو بل سره مرګري معاونینو شیخ ابن عمر سے ولار او خاصولا نو هغه بل سړی چې دی هغه اجرب مخ په خرڅ چې بل مرګره راغی ولکه هغه خصه راغله یو ګډا هغه دوکا کوي یسوک یو شیخو څنګه نو چې علامات او ته بیان کړل هغه عبد الله ابن عمر سے وو وی سړی دا خو خو نه کړ دوی ور پسې رااله ابن عمر سے ته چې پتا اجرب غوخه خاص شوی او ته زموږ مرګري پیژندلې نه ها ابن عمر ته خادم ته تدو روان کا چای روان کنه خو فتلو راتلو کې ټیک ټاکو صرف اجربیت په منطوب پکې و چې زمړ الله بادشاہ دی تب ماته منظور ځه پرېګل نو مقصد څه شو امام بخاری راوړي چې چر یو مبيعات عیب جنوي اور مشتری هغه عیب سره غورک یعنی اشاره کی نو ٹھیک ده لیکن کی چرې مشتری په عیب واپس کوي نو حق د واپسې ولا شته ده نو شرل ابل الهیم هغه ستل د یو داسې اوخ چې هیم ده هیم معنا حائم ده نه مړی دن کې نه سیر کی دن کې او الاجرب یا س پمن الحائم دا مینس کې معنی کې حائم څه ته وایي المخالف للقصد في كل شيء حائم هر هغه چاته وي چې لکه د صراط مستقیم نه اوریدون کوي الا انه في كل واد يهيمونا پاریو کندی کی سکی روان دي حائم دي حیران او پریشان اے د حق نه اوریدون کی جی قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو وكان ور سفيان ابن عيينوي چې قال عمرو نو دینه معلومه شو چې د سفيان او د عمرو ابن دینار په مابین کې ملاقات شوه د کنه ده شوه دی باندې کلام دی نو اخر کې امام بخاری دا یو جمله براوړي چې وایي چې سمیا سفيان او عمرو سفيان د عمرو ابن دینار نه خبر اوریدا او دته قال ویلي ها كان ها رجل اسمه بدل ته یو سره جنو می نواز کا او سوداګر وکان انته ابن هیم نواز کا سره یو خو چاغي هغه او خیمو معنا بیمارو فذهب ابن عمر فترات الكلب الانواز داو من شریک دغه جو برخدار نه دی پوښ کنه
فجاء الی شریکو د نواز کاکا برخدار راغه ابن عمر سے څخه فقال بنا تلك البلا پوشی من هغه سے داوخ فقال ما خرت داوخ فقال دې شریک ممن بیتا یعنی علامن بیتا چا دې خاص کړ دې من شیخن کذا وکذا یو بزرگ باندې فقال وی حقا ذاک والله ابن عمر بیا افسوس بتا باندې دا خو زموږ استاد شیخ صاحب عبد الله ابن عمر صاحب فجاءه راغه دې سره مرګره فقال ان شریکی با کې بلن زما مرګری چې نواز سے پتا او خرج کړ دې ولم یعرف کته په جاندل نه وی ښا قال ابن عمر فاستقها سمانا سوقو کا اوی چلو روانه کا نو فلم ما زابار کا چدلا یستاقوا روانه کا وداها پریګه د زماشو اولی ورته زبوزا بازار پریګه دا رضینا بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم مګه راضی په فیصله د پیغمبر علیہ السلام زکه چل بیان بالخيار معلوم او تفرق راغله لا ادوا نشته د تاثیر په نقل کېدو د یو بیماره دبلنا تاثیر نشته البته په مقام د سببیت کې دی شي بس سمع سفیان عمرا دا مقول الشیخ بخاری دا سمع سفیان عمرا سفیان د عمرو ابن دینار ناوریدو جی باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره حيوان حسين بيعه في الفتنة دا یو مسله دا ورکې ده و چې کله مسلمانانو په ملک کې فتنه پیدا شي نو پای کې چې کوم دکاندار اسلحه خرڅول شي کې چې خرڅولې امام بخاری دو خبرې ذکر کې چاله کا چې کله فتنه دور نیوي نو اسلحه خرڅول کې څه ښکار نشته ده او چې کله دور د فتنې ویني بیا خالی نه ده بعض علماء چې مطلقاً ته خرڅول شي زګستا کارو او بعض علماء کرام فرمایي چې چرته باغین د اسلامي بیا په باغینو باندې اسلحه خرڅول حرام دي نشه خرڅول زکه دا اعانت المعصیت ته او کې باغین نیوی بیا په خرڅول شي ٹھیک شو یو دیم قول دا لکه فتنه د اسلام مسلمانانو په منځ کې څه خبرې باندې جګړه ده او تاسو غو د دکان دی اسلحه دي نو ته بدانو چې دا یې موقدم ګران په خرڅ کا وایله که یو میاشت لپاره اوس دې نه خرڅوما دا دې خبره د خو څه شو کی استاد کی زمي او مرګره پوره هغه پوره ښا هغه چې کله دکان نکی دا نه چلی کنه نو بس دوه درې کسان دی څو ټوپه کې ورکو وړي د شپې دزیو کی ویغلا راغله بس بیا دکان مې څو ټوپه کې نشي بس چې داس کی مړه غلطي بس زموږ سوداګان پکې خرڅ شي کوئی لګنه جی ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن عبد الله عن ابي محمد المولى بن قتادة عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه يعني الدرع مگر اوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حنین په کال د غزوه حنین فاعطاه یعنی الدرع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکه د لزغره په بیت الدرع ما زرا خرڅکړه فبتعت بی مخرفا او ما دې زغره په پیسو باندې باغ واغست فی بنی سلمہ وینو اول مال انتصلت فی الاسلام دا بازما رومبه مال دې چې په اسلام کې می جاگیر زاله جوړ کړو نو داسې چې وکارو چې په زغره باندې باغ شو دلته کې زموږ مرګ دلته کې دا نوجوان چې راځي د دوی یو دوست زموږ دوست افغانستان عادل ته مکه پاتې کې د سخت مرګ خلک مرګ او دلته درسونه مسول مراته هغه په 1500 باندې نه 15000 باندې کې 16000 باندې او 16000 نه کم باندې هغه زمکه غسته و پته سو جری والا اوس پکې او باغونه دي پکې ناس شل 14000 روپو باندې غسته اوس بش 14000 باندې موبایل نه کی جی باب فی العطار و بیع المسک باب دی بیان د عطار او بیع المسک عطار د عطر نه دی یعنی خوشبو خرڅول معنی دا چې خوشبو خرڅول جایز دی او بیع المسک او خرڅول د مسک د ځان مستقل ذکر کولی ځکه چې دا مسک چې دی نو دا د وین نه جوړیږي هغه وینه چې د اوسه په نامه کې وي واغینا الله کریم شان دی نو
او دا ډیره ګرم شی دی او دا مصر کې دی یو خاص سره یو خاص خوشبو ده او چې دا د زیباو ده نامنه اوینا هغه نه جوړ شي اشاره ده چې دا غوینه ده او سمر دم خو حرام دی دې جای څنګه څه حکم دی دا وی چې دا غوینه وا وینه پاتې نه شو د مینا جوړ شو و وینه خو نه جوړ شو مینا د مینا خو خرڅول شي لازم به خرڅول شي وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الوارث حدثنا ابي هريره بن عبد الله سمعت ابا بكر ابي موسى عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد ولا يعدمك من صاحب المسك سمعنا ولا يعدمك او نشي پاتې کې دي تا د پارا د خاوند د مسک نه دو سیدا یا قما ان تشتری یا ان تشتریه یا قبا د اتار د مسک خرڅون کنا بای باندې واخلیو په ځان بولګي وایما ان تجدریه یا بو سرناس نه به خوشبو لګولی نو ته به سم معطر شي وکیر الحداد او پټي او باندې دا انګر چې دا یحرقو بیتکا یا خو بدل کور سودی او صوبکا یا بدل صادر سودی او تجمنه ریحا خبيثه یا بری خبيثه دا دې مکه تیر شوی دی و اشاره شو چې مس خرڅول شي نیم باب ذکر الحج یعنی څنګه چل دی باب ذکر الحجام دا باب دې په بیان دا ذکر د حجامیت حجام معنی اخکر لګول او اخکر لګور چې کوم دی دا جایز دی اما کی چون کی سمل کلب سمل دم راغلو دای ممنوعیت راغلو او زیده کې دغه ذکر کوي چاله کدا جایز دی او کما نه چې وانه غنی تنزیهی وا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك قال حجم ابو طيبه ان ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه وبه قال ګور ابو طيبه حضرت تاخر لگاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته امر وک په یو سواد کجور سره او دارنګ مالک ته وی چاله کدی په خراج کې تخفیف راواله جی وبه قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه معنی دا کتر اجرت حجامت نارواوی ابو طیبت و پیغمبر علیہ السلام نو ورکړي او چې ابو طیبت ورکړ دنو جایز باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء باب دې په بیان د جواز تجارت فيما د هر اغسل یکره لبسه دا لبس په معنی د استعمال دی چې مکروه دی دغه استعمال لپاره نارینو یا د زنانو ور مولانا صاحبہ بایسونه داسي وی چې دغه استعمال نارینو د لپاره جایز نه لکه رخم شو لیکن به جایز ده ځکه چې تبر رخم خرڅه نو کتانا فرحات یوسی نو فرحات غزان تھوڑا به استعمال خپل بیبیلا ورکی پونه شي اور اغیلا بوله جوړی جایز ده کې څه ښکار وبه قال حدثنا ابن حدثنا شعبة حدثنا ابو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر بحلة حرير او سيرها فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسه من لا خلاق له وانما بعثت اليك لتستمتع بها چته پیدا واخلې یعنی طبيعات خرڅ کی او دغه پیسې په کور کې ولګي ډالډا مالډا راوړي او ریجی می جراوړي ځان په کټوي په خدي کینی رانجرانی مخیرا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن قاسم بن محمد بن عائشة ام المؤمنين انها اخبرت انها اشترت نمرقه فيها تصاوير حتى عشي او بالغ ګوټه اغستو یاد الله دې اچول والا غدیلې چی او پای کې ست تصاویرو حضرت چوکتل نور نه دن کېده جی فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرض بوجهه كراهيه فقلت يا رسول الله اتوب الى الله واتوب
الى رسوله اتوب الى الله والى رسوله بدا چې کوم دې دا وای بس والى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقه سو اجر چې کور کې دا نمبر خرانا قالت قلت اشتريته لك لتقعد على اشتريتها لك لتقعد عليها چې ته پکینه ها وتصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال هذه الصور وتوسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم او حضرت سے دا ځان د پاره بالغ کړه ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخل الملائكه فرشید رحمت نظر باب صاحب السلعه احق بالصوم باب دې په بیان د دې خبرې صاحب السلعه خاوند مبيعي چې دی دا ډیر حقدار دی په سمان دی پر نرخ باندې نرخ پیژنې قیمت لکه دا بخاری زما ده او زی خرصوما او ته قیمت پیدا چوما نستا صاحب دی چې ته قیمت ده مالک د بیچ مبي چې کم دی هغه پیسې اچي هغه قیمت اچي جی وبه قال حدثنا موسى اسماعيل حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفي اے بنو النجار ثامنوني بحائطكم معنا مقدر کې اندازه کې قیمت د خپل بوقي او د خپل د پلاټ زپکی جمعه جوړوم وفي خرب ونخل او پدې کې کند دي او کجوریم دي ناری وته چې موږ پتا باندې خرڅو نه موږ دې وځي یو الله نخلو ان شاء الله باب المساجد کې وتا تراش دي باب کوم يجوز الخيار ګور علماء کرام توجه کوا شریعت په معاملاتو کې ډېر وسعت ورکړي دي بای اور مشتری چې کله لین دین کوي عقد کوي ایجاب کوي او یو ایجابي یو قبولي نو اصل مسله دا ده چې مشتری وی چلکا بینی هذا الكتاب بایوی بیتو علیکا بدا ایجاب و قبولو شو عقد پشو فدی سر عقد تام شو بس عند الاحناف چکم دے زدر تیوم چلکا پیرا دا کتاب دے پما بانے خرص کا او دی داونوی چی آو زخرصو ما دو عقد نده شوی کہ چوی چی آو ما پتا بانے پا دمر روپو خرص کا نو عند الاحناف عقد کامل شو دی کلام نفستا متعاقدین تا اختیار دا فسخ نشته ده الا برضائهما شغله کې اقالش عقد کامل ده و ان کان اگر چې بایع او مشتری په دې مجلس کې یو ځای ناسوي غب شپ لګي مانګو چې نفس قبول او ایجاب سره عقد کامل شو او زمون دلیل دا دی و يتفرقا يغني الله كل من ساعته خذا خاون ته چان خاون خذي ته وي او خذا خاون ته وي اوس یو خاون ته خذي ته چان ته تعلق یا لکه د انګلند خبره خذا خاون ته چې انت تعلق دلته تاسو خبره روانه ده الکه چې خاون خذي ته تعلق نه وي نو تفرق د خذي راغی اگر چې په یو کمره کې ناس مجلس یو دی او تفرق په کلام سره راغل دی دا قران زموږ د احناف مؤید دی ان شاء الله موږ وایو شوافی علیه رحمت وی چې تفرق بالابدان دی لکه دا مجلس دی کمره کې موږ ناستو او ما دی پیر دوی چې لکه دا بخاری می پتا خرڅه کا په 100 روپے او دی وی چې ښا بیا موږ سبق چې خلاص کړو دی یې زه نه کړم چونکه مجلس خود دې بدل شي نو لہذا دې ته اختیار د فسخ دی دا یو دوی مسله شو دوی خبردار دي چې دا خيار په سو خيار څه ته وي خيار وي بقا د اختیار په باقی ساتلو د عقد یا په فسخ کولو د عقد بیا دا خيار په ګڼ قسمونو باندې دي یو د خيار مجلس
چې موږ قائل نیو او شوافی قائل دي یو د خيار رویت یو د خيار عیب یو د خيار شرط خيار رویت زدا کتاب ورور ته خې مغم بخاری باندې خپويږي کای غوړه کنه زدل در کو دا خيار رویت شو خيار عیب دا دی چلګه کتاب زما دی او کې پکې پانی وصل نه وي کچره پانی پکې وصل ملاو شو یا ناقص زبر د تواتس کوبا دا خيار عیب بیا دې خيار څخه حد شته بعض علماء کرام فرمایي چې نه اس حد نشته کله چې انس ابن عمر رضی الله تعالی روایت ده شوافی وی چې مدد خيار ته کم ده هغه 3 ورځې دي چې 3 ورځې کې دنه دی عقد فسخ اختیار شته او که چر دی عقد فسخ نک اختیار ختم دی ٹھیک شو مولانا سیوا اور امام مالک رحم الله په نسبت دی په خيار کې توقیت نشته ده خو چې متا اراد الفسخ فهو فسخ جی كم يجوز الخيار جی قال حدثنا صدقة اخبرنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع ان المتبايعين بائی اور مشتری په خيار دي په خپل بیا کې معلوم يتفرقا سوچ دی پکې تفرق را نشي ونشي لکه مشران علماء چې تفرق بالابدان امام ابو حنیفه اور مالک تفرق بالاقوال جی او يكون بيع خيارا او يكون البيع خيارا یا دا بیاوی چې پای کې اخی يكون خيارا لاحدهما پای کې خيار وی جی وقال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه او داول ذکر ک ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دے قائلو د خيار مجلس خيار بدن نمانه چې کله به ابن عمر سے یو شی واغست او خوښ پښه نظر به مجلس بدل کړ دا خیال ورته لیکن منګ ویو چې بظاهر خدا خبره خوان دوره ځکه نه ښکاری چې ابن عمر سے ته یو شی خوخو نو دې مجلس بدل کړي چې دې ته موقع ده فسخ ملاو نشي معنی دای حق ختمو دا خیال ورته من بداسي و چې دې په مجلس بدل کړ ځکه چې تکمیل عقد به وکاو فرمانو نفس تکمیل عقد لپاره جی وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا عمر بن خطاب عن ابي خليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال احمد حدثنا بعض قال حدثنا عمر فذكر ذلك لابي طياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع اوس یله دې پرده ماته شوی د یو کال بیا دوراو اچ بیا دورو کې کال کنه بیا ټول عبارت بتوي بیا ان شاء الله خټه نو څه شي کنه ما کې روغ به راته او کنه اوس ان شاء الله تماشا یو کور بدلو ګورو خیر ځان ته توته نه قدر راوړي ځان سره خیر ده پونه شي کنه اوس خوان کوي اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع کله چې په عقد کې خيار موقت نه نو بیا جائز او کې جائز نه ده جی وفي قال حدثنا ابن عمر حدثنا عمار بن حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع الخيار بيع خيار مشکل دا آسان ده دا تاسو مسلم کې ویل دا روایتونه هغه چې شروع کین په ځای ده او بیا له سوال روایتونه په یو صفحه کې باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي والطاووس وابن ابي مليكه وبه قال حدثنا اسحاق اخبرنا ابان وابن هلال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح بن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا وبورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار من الا بيان يكون في الخيار تفرق سرا یعنی عقد په تمام والی سرا
ایجاب او قبول سره عندنا عقد تام شو مکمل شو فسخ ختم شو شوافی وی چې مجلس بدل شو اختیار د فسخ ختم شو الا بالخيار یعنی الا بان يكون في الخيار سوا دا بین چې کی خيارویت یا عیب یا برسوی باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع بس دغه دی چې عقد وشي او یو دغینا مشتری یا بایوي چې لکه تاسو اختیار دی معنا دا تفویض اختیار دا دلیل دی چې عقد شوی دی ځکه زه درته چې دا کتاب ما په دې پیر باندې خرڅ کړ پوښي بیا ورته ولکه کې خو ځینی بیا واپس کول شي په معنا دا چې عقد تام شوی دی کنه ځکه هغه ته تفویض اختیار کیږي قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر ما لم يتفرقا وكان جميعا معنا په داسې حال کې چې دوی دواړه یو ځای فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع باب اذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع کله چې بای په خيار بیا جایز ده هر یجوز البيع بیا جایز ده نو جایز ده کنه ځکه خيار ده کنه نو بیا جایز ده او چې دې بل بیا وکړ معنی دا شو چې دا مکنه بیا دې فسخ کړه جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف اخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيع لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار شو کنه کل بیعین هر هغه دو سودا هر هغه دو یعنی دو کسان بای او مشتری لا بیع بینهما چې د دې په مابین کې بیع نیوي حتا يتفرقا شو معنا دا چې دا عقد کامل دی الا بالخيار جاء وبه قال حدثنا اسحاق حدثنا حبان حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بخيار حتى يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار 3 مرار فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذا وكتم فعسى ان يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما قال ويمحق بركة بيعهما قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو الطياح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا اشترى شيء فوهب عن ساعته من ساعته ګوره بای اور مشتری سودا وکړه مشتری شی واغست او په دغه وخت هغه مخکې هبه وکړه نو تصرف د مشتری چې کم دی نو دا فسخ د اختیار دی اګه ما ته وی چې دا کتاب می در تخصص او تا ته وی چې لکه تا ته اختیار دی او تا مخکې دی پیر چې کم دی عبدالجلیل له خیراتی ورکا نو معنی دا چې دی اختیار فسخ کړ دی مطلب یې څه چې دای لیکل دي څنګه اوس کې چې عبدالجلیل وی چې لکه زه نه اخلم نو اوس دا پیر په ما باندې واپس کولی شي په بیا د خيار نشي واپس کوله ول نشي واپس کوله خروج د ملک نه راغل دی دې تما اختیار ورکړ د مکه هبه کړ د مکه خرڅ کړ نو ګویا کې د دې دا خرصول دا تصرف په مبيع کې دا سو دا دوام د عقدو لہذا اختیار ختم شوی دی اوس ما دوباره نشو واپس کوله جی قبل أن يتفرق وينفذ البيع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتق وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضاء ثم باعها یو سړیو چای یو سودا واسه په خوخه به خرڅ کړه وجبت له معنی دا بیا دی لپاره یقیني شو وجبت معنی یقیني وربح له او د مشتری ګټه شو اګه ما په دې باندې بخاری خرڅ کړه اختیار دی دیو اما په 1500 خرڅ کړو د مکه په 500 خرڅ کړه ٹھیک شو نو عقد تام شو او 100 روپے ګټه دی شو وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر على بكر نہیں على ذکر صعبتن پکار گیا نو کې دې سره خپل اخبار د ماضی کې څه پته ده وځو کنه على بكر تعمل عمر فكان يغلبني فيتقدم امام القوم سمانا ابن عمر سے وی چې دا ډیر روانو نو په ما به غالب شمانه ما به ټینګو
او ته مخکې ته زور کو د ټول مخ روان کارو فيزجره عمر فيزجره عمر بده پلخت و چوستوشا ويردو رتقبه ثم يتقدم فيزجره عمر ويردو نبی رسول عمر سے ته بیعنی په ما خرڅ کده ناکار دی قال ولك يا رسول الله قال رسول الله هو لك ما نه دا چې دا استا اسش نبی رسول من اسنان بیعنی په ما خرڅ کا جی فباو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئتا یعنی پلار نه واغست او زوی ته هبک نو چې هبک نو مانه دا شو چې خروج د ملک دراغه راغی دا دې خبرې دل د چاقد تام شوی دی وقال لك حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن الشعبي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بوادي بمال له بخير بس حضرت عبد الله ابن عمر چې خرڅ کړو په امیر المؤمنین عثمان سے باندې مال نظمکا بالوادي په یو دره کې چې دا د مدینه ډیره لري و بمال له بخیبره په وځ د هغه دولت او د هغه مال چې کوم د ابن عمر سے په خیبر کې فلما تبايعنا ابن عمر چې موږ بیا وکړه رجعتو على عقبيا زه په خپل پوند کور تر علاوه ما چې درنګ عثمان سے پیغمان نشي ځکه زمازمکه چې وا هغه لري و د عثمان سے نږدې و ارما هغه لري زمکه په خرڅ کړو نږدې مې ته نواغستا نو هر څه خو چې کور ته نږدې وي ناخوخی نظر ته جدا شوم چې ما عثمان سے بیاو نه وي چلکه بیا واپس کا حتى خرجت من بيتي خشيت ان يردني البيع وكانت السنه ان المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا وی ګره خشیت ان يردني البيع يرد دی و چې ما ته واپس کی بیا وكانت السنه والطريقه چند المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا او ابن عمر سے تفرق بالابدان غستا وقال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رايت اني قد غبنت هر کله یقیني شو زما سودا او د عثمان سے نو ما یقینو ک چې اني قد غبنت ما عثمان له تاوان ورکا نقصان می ولا ورکا ولی هغه څنګه بیان سوق الى ارض سمودا ما د مدینه سمودیان زمکه ته ولېګا بسلاسل یال په دمره مسافه چې د مدینه 48 کیلومتر جوړیږي وساقن المدینه بسلاسل یا او د خپل زمکه نه مدینه ته 48 میل فاصله باندې مخکې شوم لکه زما زمکه په خور کې وا او د عثمان رضی الله عنه زمکه تاجوکو کې وا وساق کې قریب وا او ما ول خپل زمکه هغه ورکه دامه دی واغه سر ګاز او تخته د مسجد بیانو چې لکه دا غوډه لري لاله باب ما ذکر من الخداع في البيع باب د بیان د مذمت د دوکي په بیا کې جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مصعب بن عمر بن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوع فقال اذا یو سړیو چې غیله بدو هغه بدوکا کې دې شپلین دین کې نبی اسلامي ذا بایات یو معنی یاد ہے کله چې ته اراده د لین دین کوي نو فقل ولا خلابته دوکا نشته بس او د دې جملې غني توجیهات دي یو داغي چې ما خلک دوکا کی نو تب حضرت ہوتی تب لا خلافت معنا الګ ورته ساده ما او په حقیقت پوری کوم نه دوکا په اسلام کې نشته لري دای وخت په بیا خلکو دوکې نه ورکول اوس و چې ساده ما ورګه تا کله ورته دیم قول داد چې ته دا به تور تعوذ دي تعویذ دي لا خلافت ته خلافت ویا د دې کلمې په برکت به ته د دوکو نه بچ کړش دابل توجیه ده ته لا خلافت ویا نو دا به تعالی پر یو وظیفه شي د دې په برکت بیا دوکو نه بشي باب ما ذکر فی الاسواق وقال عبد الله بن عوف لما قدمنا المدينه قلت هل من سوق فيه تجاره مدینه تجارت میں بازار سے جو تجارت پر کوم حدیث مکه تیر شوی دی قال سوق قينقاع وقال انس قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال عمر الهاني الصفق بالاسواق الهاني غافل کلم ز د دې مسلینا هغه دین زما په بازارونو کې
وبه قال حدثنا محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة معنی قصب کئی یو لخکر پا کعبی بانی دا حملی دا با دا قیامت نخوی ٹھیک شکن مولانا سیبا او سوکوی چی دا با یو بادشاہ دے چی سفیانی نم دے واغا با یو لوی لخکر راوڑی فیضا کانو بی بیداء من الارض کل چی دو یو هموار زمکی تراو رسی یخصفو بی اول و آخرهم و دا طول لخکر با پزمکا کی خخ کرشی اللہ اکبر ثم يبعثون على نياتهم حدیث مقصد سره د اسواق ذکر دی یا به هر سره پاسول کی پنیت چې صحیح نیت والو خو ٹھیک دی او که ظالم او چې ظلم دی قال قلت يا رسول الله كيف يخصف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف باولهم واخرهم ثم يبعث على نياتهم وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة احدكم في الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه چنپا سیدی لرا إلا الصلاة مگر لم يخط خطوتنا إلا رفع بها درجة وخطت عنه بها خطيئة والملائكة يصلي على أحد منهم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه چې به د شيویني چاله تکلیف نه ورکړي وقال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه ته چې سو پر د مز اشاره نه ده په حکم د مز ده وبي قال حدثنا النبي ياسن حدثنا محمد بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوته هذا فقال النبي دا خبره موږ مخکې ویلو ګوره دې سړی خو یا خو دې منافق مزاجو او دې اسی چاته چې ابو القاسم نازت چوکتل وجنه تاسو نه ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعیا زویل د قاسم نوم ولې خېده زمانو مې ده او مکم خپل ځان ممکنا کوي زما په کونیت باندې وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير بن محمد بن انس قال دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم اعنك فقال سموا باسمي ولا تكلموا بكنيتي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن بشار بن عبد الله بن ابي يزيد عن عبد بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائف النهار لا يكلمني ولا اكلم حتى اتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أسمنك فحبسته شيئا یعنی حسن پکور کې خبري ایثار کا فظننت انها تلبسه سخابا ما دا ګمانو کې شاید حضرت فاطمه خپل دی بچی ته په غاړه باندې هار چي او تغسل یا لمبي فجاء چې دراغه یشتد منډه ولي بابجي څخه ماجا حتا عانق وقبل تدې حضرت کولم ک او غاړه ورسره ملاو کړم وقال اللهم احبه واحب من يحبه قال سفيان قال وزيد الله يحبني انه راى نافع بن جبير او ترى بركته وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو زمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دا ګور دا رکبان نه لا جلب ولا جنب رس حدیث راشي معنی دا چې کوم بار نو سوداګر راتل نو دوی د بازار په خله کې بتنه سودا واغستا فيبعث عليهم من يمنعهم من يبيعوا حيث يشتروه حتى نو فيبعث عليهم نبی الاسلام بکاسو لګا من هغه کس یمنعهم چې دوی به منکول ان يبيعوه حيث يشتروه چې دوی خرڅ کی دا شی په مقام د اشترا حتا ينقلوا تر دې چې دوی ينقلوا التر نقل کی حيث يباع الطعام چې کوم د خرڅ معنا اوس مسله دا ده چې ته دې منډای کې ناشته او دې بان رکبان جالبین غل راوړي او ته التواخلی او بیا الته خرڅه نه زه بدل کا چې سنوا د سفر پکې راشي یو یا پکې کېل جاری کا
یته خپل قبض په قبضه پکې راولا او پاغي نفس بیا خرڅینو خرڅول شي. وقال وحدثنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يباع طعام اذا اشتراه حتى يستو في يوم ترضی چې د خپل حق پوره کی مراد نه قبض دی سو پور چې غلط تا په قبض کې نی راغلی تني شي خرڅوله. باب کراهیت الصحابه بالسوق چونکه په دې لین دین کې شور شغفم کیږي امام بخاری باب قائم کړ باب په بیان د کراهیت د شور کول په بازار کې ځکه مسلمان چې لین دین کوي نو متانس سره پکار دی خ اخلاق او خ خوونه. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلان حدثنا هلال وطائم يسار النقيد عبد الله بن عمرو بن العاص قلت واخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال خبر را کمال صفات پیغمبر علیہ السلام چې په تورات کې وی اجل خ والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته یعنی قسم می دی په خدای چې نبی صاحب په صفات په تورات کې هغه دي چې کوم قران کې ذکر دي. جی یا ایو النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی. حرزا معنی د نگرانی کوونکې حقوق د امیانو او ما تانون اخد متوکل لیس بفظ نه بد اخلاقا ولا غلیظ نیست سخت زبان فضل دے فض بد زبانی او غلیظ سخت زڑے ولا صحاب ونیت او شور کونکے په بازارونو کې لکن سا ہوئی چتو دی ہوئی دا لکد آدابنا خلافی. جی ولا يطلب بالسيئة او نہ تو جواب ورکے د صحیح په صحیح سرا ولكن يعفو ويغفر درگزر کے بخشش کے ولا يقبله الله حتى او هرگز به الله د پیغمبر روح نه اخلي تر دې یقیم بالملت العوجا چې دا کوک دین په برابر کی نو دین خو د وخت نه سم دی او خلقو کو کړو یعنی شرک پکې راويستو ظلم پکې دم نه کړو فسق پکې دم نه کړو نه عوجت پکې راويستو نو دا کوګوالی به ختمي نو دین بس مستقیم پاتې شي. یقول لا اله الا الله وتطوي اعين او پرانسته شي په دې سره سره ګړم دی او غونه کانو زونه باندې. جی تابعه عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال وقال سعيد بن هلال وعن ابن سلام قال ابو عبد الله غلف كل شيء في غلاف الموت. هر شی چې په پرده کې آیت غلف دی او جمع اغلف دی یا اغلف دی. سيف اغلف وقوس غلفا ورجل اغلف یعنی تورا اغلف یعنی پتی کی او قوس غلفا دشه پتی کی ورجل اغلفو او د سړی ګډه غوته په پرده کې اذا لم يكن مفتونا